کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. شهاب خلقو تاسو ته ټولې خبرې وکړي. زما په سټیج ناست ډېر ګرانو قدرمندو مشرانو، منتخب شوي ایم این اے ګانو، ایم پی اے ګانو، زما د ضلعي مشرانو، زما د تحصیل مشرانو، زما د سی ډي ایست مشرانو او زما د پېښور ډېر غیرتمندو پښتنو او زما خویندو میندو، السلام علیکم. تیار یې وروڼو؟ درنه به ورکوو، د غلو خلاف به ودرېږو، د عمران خان د رهایۍ دپاره به ودرېږو. چا چې مینډیټ پټ کړی د هغوی نه به سرمن وباسو. وروڼو د ظلمونو یو داستان شروع چې د 9 اپریل نه زمونږ خان صاحب نه منتخب شوی ګورنمنټ واغستو او په موږ باندې دا ظالمان مسلط کړل. د دوی اجنډه څه وه چې موږ به ګراني ختمو. ګراني زیاته که کمه که؟ ګراني زیاته که که نه؟ بیا نور ظلم یې دا وکړو چې د 9 مۍ واقعه موږ سره وکړه. خو شکر الحمدلله زما نه ورکر رستو شوی، نه لیډر ورستو شوی، نه زما د آی ایل ایف ټیم رستو شوی دی او موږ ورته د غر په شان ولاړو. خو چا چې ظلمونه کړي دي هغې کې انتظامیه چې ملوث ده، که هغې کې پولیس ملوث دي، انشاءالله د 9 بدل به اخلو. 9 مۍ بدل به اخلو که نه بلو؟ د 9 مۍ بدل به اخلو که نه؟ چا چې زما د ورکر نه جنډه اخیستې ده هغه ایس ایچ او نه به تپوس کوو، هغه سی سی پي او نه به تپوس کوو، هغه ایس ایس پي اپریشن نه به تپوس کوو، هغه ډي سي نه به تپوس کوو. وروڼو مونږ ورته مخکې د غر په شان ولاړو، اوس هم ورته ولاړ یو. په 8 فروری باندې چې کم ظلم شوی د هغې نه خو خبر یې که نه؟ په 8 فروری څه شوي دي؟ په مینډیټ ډاکا جوړې شوې ده د خان صاحب په مینډیټ باندې. په هغه غلا کې ډپټي کمیشنر پېښور ملوث دی، ډي سي افاق وزیر انشاءالله وروڼو د افاق وزیر د سرمن نه به دا سیټونه واپس لولو به که نه؟ دې سره سی سی پي او پېښور هم ملوث دی، د هغه نه به هم سرمن وباسو. دې کې ایس ایس پي اپریشن هم ملوث دی، ځکه چې په هغه شپه باندې دې ایس ایس پي اپریشن موږ نه داروګان بچ کړي دي. د دې ایس ایس پي اپریشن نه به هم تپوس کوو به که نه به کوو؟ دې کې انسپیکټر جنرال آف پولیس هم ملوث دی، د هغه نه به تپوس کوو. دې کې کمیشنر زبیر هم ملوث دی، هغې نه به تپوس کوو. دې ټولو پیسې اخیستې دي، انشاءالله د دوی د سرمن نه به دا پیسې وباسو به که نه؟ دوی په دوبۍ کې پیسې اخیستې انشاءالله، خو موږ به یې د خېټو نه راوباسو. وروڼو دا مونږ چې نن راجمع شوي یو دا مونږ د خان صاحب د رهایۍ دپاره او زمونږ نه چې کومه غلا شوې ده د هغې دپاره راوچت شوي یو. د دې دپاره تاسو تیار یئ که مونږ په روژه کې کال ورکړو؟ په روژه کې به راوځئ که نه به راوځئ؟ زه د دې سټیج نه د خپل وزیر اعلی صاحب نه مطالبه کوم، د دې خپل صوبایي کابینټ نه مطالبه کوم چې په دې خلاف دې یو انکوایري کانسټیټیوټ شي چې څوک په دې کې ملوث دي، که هغه سی سی پي او پېښور دی، که هغه ایس ایس پي اپریشن دی، که هغه افاق وزیر دی، که هغه سمیرا صبا ده او که هغه ثانیه صافي ده، د دوی خلاف دې قانوني کاروایي وکړي که نه؟ لاس اوچت کوئ چې څوک ما سره متفق کوي. انشاءالله وروڼو په ژوند کې زما 46 سال عمر پوره کېدو والا دی، خو ما ښځې په غلا نه وي لیدلې. ښځې به ډېرې همت والا وي، ډېرې غیرتمندې به وي، خو په 8 فروری باندې ثانیه صافي چې خاوند دی حولدار دی په فوج کې، هغې زموږ نه غلا وکړه. انشاءالله سره د خاوند نه به دې تپوس کوو. داسې سمیرا صبا ده چې د پیسو لپاره د خاوند څلورمه ښځه ده، دې ښځې په غلا کې ملوث ده. انشاءالله د دې نه به هم تپوس کوو انشاءالله. وروڼو
وزیر قوم ډیر غیرتمند دی وزیر قوم ډیر غیرتمند دی خو دا افاق وزیر ما ته د وزیر آباد پنجابي ښکاري دی که نه دی دا غل افاق وزیر انشاءالله دا به د دې کرسۍ نه راغورځو او سی ایم صاحب ته خواست کوو چې دا ټول او ایس ډي کوي دا بس د یو څو نارو جواب راکوي عمران خان عمران خان رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو مینڈیٹ چور آفاق وزیر سمیرہ صبا والسلام DJ PTI song. अच्छा, the